26 نومبر باندې چې کوم په ډي چوک کې کوم زموږ تحریک انصاف ورکر باندې کوم تشدد شوی دی، کوم وفات شوي دي، د هغې زه بھرپور مذمت کوم او دعاګانې کوم چې الله مغفرت نصیب کړي. چې کوم ملګري زخمیان دي الله دې هغو څخه احتیاط کړي. د ډسټرکټ ملکنډ چې څونه زموږ هم ورکر چې کوم ګرفتار دي مختلف تاڼو کې، الحمدلله زموږ ایلیف ټیم چې کوم دی هغه د شپې او د ورځې چې کوم دی هغو کې یو ښه منډه یو ښه کردار ادا کړو. پیر مصورین فیه چې کوم ملګري دي سپیشلي عابد بی، یوسفزی او عادل بی، د هغو هم سپیشل او زموږ سره چې کوم محمد رسول بی دی چې د شپه ورځ یو کړی و. زموږ چې کوم ملګري جیل کې دي او هغو نن چې کوم آی ټي سي عدالت راولپنډي کې چې کوم دي نن هغو پیش کړی شوه د وکلا ټیم او د دې ملګرو په ذریعه باندې په تعاون سره هغه الحمدلله نن هغه جوډیشل شوه. انشاءالله که خیري زما د امید دی چې سبب انشاءالله که خیري به دې کې ضمانتونو لپاره درخواست ورکړو او د هغې سره سره چې کوم دی د دې مچلکې به جمع کېږي. مې بي چې انشاءالله زما توقع ده چې انشاءالله د هفتې په ورځ یا د انشاءالله نیکسټ ورکینګ ډے په ورځ انشاءالله که خیر د رهایي به انشاءالله که خیري ممکن انشاءالله د خیره او باقي په دې کې چې کوم زموږ بلال بي ستاسو سره خبرې هم وکړي او د دې کې چونکې د چکدرۍ په دې کې موږ سره داسې ملګري د تحریک انصاف په جیل کې دي، دغه شان د باجوړ دي، دغه شان د سوات دي، دغه شان چې کوم دی د ډېر ملګري دي چې کوم دي د هغو لپاره هم چې کوم دي د ملګرو ښه یو ایلیف ملګرو ښه کردار ادا کړو. زه د چې کوم دی د ایلیف د سپیشل بلال بی چې کوم دی او د دې چې کوم ټیم دی د هغو سپیشل شکریه ادا کوم چې موږ ټیم راکړو. د ډسټرکټ ملکنډ د خپل ورکر لپاره چې کوم دی هغو ټیم یو کړو. 26 تاریخ باندې چې کوم ورکر گرفتار شو، تقریبا د ټول ملک نه ورکران گرفتار شو. بیا د هغې نه پس ما سره ام پی ایس صاحب او ناظم صاحب دوی خصوصي رابطه وکړله. زموږ د ملکنډ هم په هغې کې تقریبا 36 کسان چې کوم دي هغه گرفتار شو د حسن ابدال او اټک مختلف تاڼو کې. نو هغه نن پیش کړل ای ټي سي کورټ راولپنډي کې. باقاعده ټولو سره زه میلاو شوم، د یو کس ما نوم واخیستو. زه د ملکنډ خلکو ته دا خواست کړ، هغوی ته دا ریکویسټ کوم، دا درخواست کوم چې تاسو بالکل ټینشن مه اخلئ. د هر یو کس سره پردن پردن زه میلاو شوم. ما د هغه نه د هغه د نوم تپوس وکړو، د هغه د وضعیت تپوس وکړو او هغوی ته ما ویل چې یاره هغوی نن ای ټي سي کورټ چې کوم دی هغوی جوډیشل کړل. سبا به موږ انشاءالله د هغوی درخواست ضمانتونه جمع کوو او انشاءالله زموږ کوشش دی چې د هفتې په ورځ که د هفتې په ورځ نه نو نیکسټ ورکینګ ډیز به انشاءالله هغوی راووځي، هغوی ته به رهایي میلاو شي انشاءالله.